نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سورة آل عمران پارا نمبر 3 آیت نمبر 21 رکو نمبر 3. خلاصه در رکو پس داغینا لفظی ترجمه مختصر تفسیر. پدی رکو کی ناکار صفات د اهل کتاب یهود او نصارا بیان شوی دی. دوی د آیتونو د الله نه انکار کاو، انبیاء په شهادت رسول، د انبیاء تکذیب به کاو، وجل به هغه کسان چې کوم با د انصاف خبره کوله، په تورات او انجیل عمل نکاو. تخویف اخروی دی او ترغیب دی مسلمانانو ته د پاره د نیک عمل، او خطاب دی تخویف دی مسلمانانو ته په باره د دوستانی کولو د کفارو کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يقينا هغه کسان یکفرون بآیات الله چې کفر کوي په آیاتونو د الله باندې، ويقتلون النبیین وجن پیغمبران لرا بغیر حق بغیر صد حقنا، ويقتلون الذين وجن هغه کسان لرا یأمرون بالقسط چې امر کوي په انصاف سره، من الناس د خلقنا تخویف د پدرناک عذاب سره. فبشرهم پس زیر ورکی دویتا بعذاب علیم پدردناک عذاب سرا. اولئک الذین دا هغا کسان دی حبطت اعمالهم چه برباد شوی دی عملونا د دوی فی الدنیا پا دنیا کی، والآخرة او پا آخرت، وما لهم او نشتد دوی لرا من ناصرین سوک امداد کون کے. ناکار صفت د یهود بیانیگی، ناکار صفت د اهل کتاب بیانیگی. الم تر آین نگوری تا الى الذین حقی کسانو تا اوتو چی ورکلی شوی دے دویتا نصیبا صبرخا من الكتاب د کتابنا، یدعونا او د کتاب مقصد چا دے، یدعونا ربللشی الى کتاب اللہ کتاب د اللہ تعالی تا د صد پارا لیحکم بینهم چی پیسلو کری پمین د دوی کی پا انصاف سرا. ثم بیا یتولا فریق منهم وگرزیدلا یودلا ددوینا پریگ خودوی عمل او پیسل پدغ کتاب، وهم مورضون او دوی دی ہمیشہ مخ اڑون کی اعراض کون کی. ذالک دا پدی وجبانی بانہم چی یقینا دوی قالو وائی لن تمسنا النار ہچری ابا نرسیگی منگتا اور الا ایاما معدودات مگر ورزی شمارل شوی. دوی بدا خبر کولا چی یو هفتو منگ جہنم کیو، یا بیدا ویلا چی چلویخ ورزی با منگ جہنم کیو، زکا چی زمانگ مشرانو دسقی عبادت کرے دے. و دا صرف دا غوی تمناگانی وی بی دلیل خبری دی. وغرهم دوکا کری دی دوی لرا فی دینهم پا دین ددوی کی ما هغا دروغ کانو یفترون چی دوی جوڑوی دزان خپلنا. فکیفات سرنگ حال بوی ددوی اذا جمعناهم کلچرا جمکڑو منگ دوی لرا لیوم لا ریب فی فهغا ورز کی چی نشت دے شک پراتلو قائم قیدو داغی کی. و افیت او پورا باورنکلیشی کل نفس هر یو نفستا ما کسبت بدل دا هغا عمل چی کڑیوی، وهم لا يظلمون او پدوی بظلم نشکے دے. قل ورتعوی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اے اللہ مالک الملک اے خاوندہ دا بادشاہی، اے اختیار مندہ دا بادشاہی، تؤتی الملکا ورکوی بادشاہی من تشاء چال چدی خوخشی، وتنزع الملکا او اخلی حکومت او بادشاہی ممن دا غچانا تشاؤ چدی خوخشی، وتعز عزت ورکوی من تشاء چال چدی خوخشی، وتذل او ذلت ورکوی من تشاء چال چدی خوخشی. بیدک الخیر پلاستا کی طول خیر دے، انک علی کل شیء قدیر یقیناً تی پر سزبان قدرت لرون کے. تولج اللیلہ ننباسی شپی لرا فی النہاری پورزکی، وتولج النهار وننباسي ورزي لرا في الليل پشپکی
دا دلائل لی په قدرت او په توحید د رب العالمین باندې. شپه غټه ورځ وړکی، ورځ غټه شپه وړکی، کله شپه او کله ورځ. وتخرج الحي او راوباسي ژوندي لرا من المیت د مړینا، وتخرج المیت او راوباسي مړی لرا من الحي د ژوندینا. لکه راوباسي انډا د چرګینا او بچه د چرګی د انډینا. راوباسي عالم د جاهلنا او جاهل د عالمنا. راوباسي پیدا کوي د کافرنا مسلمان او د مسلمان نا کافر. پیدا کوي د نطفینا انسان او د انسان نا نطفی لرا. وترزق او رزق ورکوي من تشاء چاله چې دی خوښشي بغیر حساب بے حسابا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندینسی مومنان کافران لرا اولیاء دوستان د زړه من دون المؤمنین سوا د مومناننا. ومن يفعل ذلك او چا چې وکړو دغه کار فلیس من الله پس نه دی دغه د الله د طرفنا فی شیء پس شیز پس دین الا مگر ان تتقوک ځان ساتي دوی منهم دا غوینا په دغه دوستانی سره تقا ځان ساتنا. ويحذركم الله يروي تاسو لرا الله نفسه د ځان خپلنا د الله په مقابل کې د چا نه مو ویریږئ. وإلى الله المصير او د الله طرف ته واپسې د ستاسو. د کفارو سره دوستانه او تعلق دا په درې قسمه باندې دي. یو ته موالات ویلې کېږي، د زړه نه مینه کول، محبت کول، دوستانه کول. د کافر مشرک منافق سره دا په هیڅ صورت کې جایز نه ده. دویم دی مدارات، خوش طبعی کول، د دې دپاره چې ځان د هغوی د ضرر نه بچ کړي کله چې د هغوی غلبه وي، یا د دې دپاره چې تمه وي چې هغوی به ایمان راوړي، د دې وجې نه ورسره تعلق ساتي، د اخلاقو مظاهره کوي، او یا ورسره تعلق ساتي خو په خپل دین په خپل ایمان باندې مضبوط دي، نو بیا دا جایز دي. درې مواسات، غمخواری کول، دا د هغه کافرانو سره چې مسلمانانو ته جزیه ورکوي، یا هغه کافرانو سره چې د مسلمانانو سره جنگونه نه کوي، د هغه کافرانو سره چې د مسلمانانو خلاف سازشونه نه کوي، او نه د هغه چا سره تعاون کوي څوک چې د مسلمانانو خلاف جنگيږي. نو په شرط د دې باندې چې د دوی عقایدو ته نقصان نرسي، نو بیا د هغې سره معاملات کول، لین دین کول، اخیستل، خرڅول کول، کاروبار کول، دا ور سره جایز دی. نو دا درې صورتونه دي. یو صورت کې ناجایز او دغه دو صورتونو کې په شرط سره جایز دي. قل ورته ووایه ان تخفو کچری پټ ساتئ تاسو ما هغه څه لرا فی صدورکم چې په سینو ستاسو کې دي، او تبدوه یا ښکاره کوئ هغې لره، یعلمه الله پوهیږي پې الله چې ستاسو د هغې سره څومره مینه محبت دی. ویعلمو پوهیږي ما په هغه څه باندې فی السماواتي چې په اسمانونو کې دي، وما په هغه څه باندې فی الارض چې په ځمکه کې دي. والله علی کل شیء قدیر الله په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی. ترغیب د نیک اعمالو ته، دغه نیک اعمال وکئ، ځان د ناکاره عملونو نه بچ کئ، ځکه دا به تاسو په ورځ د قیامت باندې وینئ. یوما په کوم ورځ باندې تجدو چې بیا به مومي کل نفس هر یو نفس ما عملت هغه عمل چې کړی وي من خیرن د نیکینا محضره حاضر کړی شوی. کوم نیک عمل کړی د هغې بدله به هم حاضره وي، وړوکی عمل وي که لوی عمل وي، که پټ وي که ښکاره وي، که تا نه هیر وي او که تا ته یاد وي. وما عملت من سوء او هغه چې عمل یې کړی وي د بدۍ هغه به وي حاضر. تود لو غواړي به چې وي ان بینها و بینه په میانځ د ده او عمل د ده کې امدن بعیدا مزل لري، فاصله لري. لهذا د هغې نه مخکې د داسې اعمالو نه ځان وساته او که درنه شوي توبه وباسه. ويحذركم الله يروي تاسو لرا الله نفسه د ځان خپلنا. والله رؤوف بالعباد الله تعالی ډېره مهربانه دی په بندګانو خپلو باندې.